تسور وتكون الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ایمان فیه. دا اللہ پیغمبر دیر پخوا فرمائلو ولیو زمانہ با پرسوی رازی دا ٹول عالم اسلام با دو صف تقسیم کیږي، یو صف با دا اهل ایمان وی، یو صف با دا اهل اتفاق وی. ایمان وال با هغه صف وی چې یو پکې منافق به هم نه وي، د نفاق وال با هغه صف وی چې یو د ایمان وال به هم نه وي. دا هغه فتنه ده، دا هغه بدترین امتحان دی، دا هغه توره تاریکه ده چې نن دنیا ټول تقسیم کړله. موږ ولیدل هغه خلک، هغه پیران مو ولیدل، هغه نام نهاد مفتیان مو ولیدل، هغه دینداران مو ولیدل. د 80 کالو ایمان هم لیلامېدی، د 80 کالو ایمان هم لیلامېدی، د 80 کالو ایمانونه هم لیلام شو. نن دنیا کې د لیلام د ایمان نیلام لګېدلی دی، په ډالرو باندې لیلامیږي. نن هغه خلک هم په کمه جامه او په کمه جامه د کفر خدمت کوي چې د مسلمان حوصلې ایله کوي، د مسلمان جذبات خرابوي، د مسلمان وحدت خرابوي، د جهاد ولوله ختم کوي، د جهاد سوچ ختم کوي. دا هم دغو خادمان